نبی علیہ السلام حیا ویم. وی یو صحابي دی حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ وی ما نبی علیہ السلام مبارک سره په سفرم توجه کوي ښه نبی علیہ السلام مبارک سره په سفرم وی ما نبی علیہ السلام مبارک یو ځای ته ور وړاندې کړ ډېره سخته ګرمي وه یو باغ غونتی و نبی علیہ السلام مبارک هغه باغ کې تشریف فرما شو ما وی دا باغ والم ډېر بختور سړی دی چې د چا په باغ کې محمد رسول الله کېناسته هغه بختور نه ده ما محترم وی ډېر حیران وم خوا کې ورسره یو کوی او سخته ګرمي وه ما وی د الله رسوله ګرمي د جي د دې نه غسل نه کوئ جي تاسو ما ته یې ولې نه وبکم که نه وی نبی علیہ السلام مبارک مې د مټ نه ونیو کویله مې راوسته زما محترم کویله مې نبی علیہ السلام مبارک راوسته امید رو نبی علیہ السلام سره د کپړو په ځان باندې بوقې راواړولې چې دوه درې بوقې راواړولې نبی علیہ السلام ما ته اواز وکړو حذافه راشه زما دا صادر ما ته ونیسه الله رسول تاسو خو کپړې اچولې دي د حیا تقاضا ده زما محترم ما تا ګوره ډېر بې حیا شوي یو ښه الله دې معاف وکړي زمونږ د ګڼو کورونه کمیسونه به م ایستي په ګرمۍ کې زما روندار خور مور لور به ناستئ پیر صاحب به پرتوغاښ ښکاري او په کور کې به ناستئ خفه کېږئ ما دا ګوره شرم دی شرم پکار دی مونږ له نبی علیہ السلام سره د کپړو حذافه ما ته صادر ونیسه د الله رسوله کپړې خو دې اچولې دي دا د حیا تقاضا ده نبی علیہ السلام ښه وبنیسئ حذافه د الله رسوله ما له خو نوکري پکار ده جي زه خو ستاسو نوکرۍ دپاره راوتی یم د ما خو بل څه شته نه الله دې موږ ټول د نبی علیہ السلام نوکران وګرځوي ټول وایي آمین الله دې موږ د نبی علیہ السلام مبارک په حقیقت کې غلامان کې ټول وایي آمین وایي ما صادر نیولی دی ما لې مزه را کړې دی جي محمد رسول الله لا بیا به ورته صادر نیولی ټول څوک سره بیا سبحان الله ووایي جذبې سره سبحان الله ووایي صادر مې نیولی دی چې نبی علیہ السلام یو څو بوقې واړولې ما وایي د الله رسوله واړوه نبی علیہ السلام یې باس حذافه باسي ما وایي د الله رسوله ګرمي د لاب به ځکه پله صادر نیولو ما نبوت ته صادر نیولی دی جي ما د رب معشوقې ته صادر نیولی دی ما محمد رسول الله ته بلکې امام الانبیا ته صادر نیولی دی او غلام بي ما وایي الله په دا نوکری کې څومره مزه ده قسم دې په دا صادر نیو کې څومره مزه ده الله ستا معشوقې ته مې صادر نیولی دی الله امام الانبیا ته مې صادر نیولی ما له په نوکری کې مزه او لذت سوا کېده ما وی نبی علیہ السلام ته مې د الله رسوله لوټې سیوا کړه نبی علیہ السلام یې حذافه بس دی ما وی د الله رسوله تلاب نه ما به ته صادر نیولې ټول څوک سره سبحان الله واقع لا ختم نه توجه کوي وی نبی علیہ السلام مبارک چې اولام بل را دې خوښو ما ته یې حذافه راشي اوس ته اولام به قسم دې سا عجیبه د نبی علیہ السلام عجیبه دا احساس دی په نبی علیہ السلام مبارک د خپل امت او صحابه دا نه ګوري چې دا ما سره غلام دی دا ما سره نوکر را روان دی نن ته نوکر سره روټۍ نه خوري د نوکر په ګیلاس کې ته اوبه نه څکي نن نبی علیہ السلام نوکر ته وایي راسه ته اولامبه د الله رسوله زه اولامبه ما او راسه اولامبه اوس د لامبلو خبره نه کوم زما محترم توجه کوئ جملې ته وایي نبی علیہ السلام مبارک چې اولامبل وایي نبی علیہ السلام په نبوت والا لاسونو باندې صادر ما حذافه ته نیولو ما له جړا راتله ما وایي د الله رسوله زما څه مجال چې محمد رسول الله به ما ته صادر نیسي ما ته وی چې حذافه نه تا ما ته نیولې زه به هم تا ته نیسم قسم دی وایي ما په ځان لوټۍ به راوړلې وایي جړل مې په قسم دی په ځان مې لوټۍ به راوړلې چې ما یو لوټه به مې واړولې نو بس مې کړ ما وایي د الله رسوله بس دی نبی علیہ السلام وایي د حذافه اولاب به ګرمي ده ما به صادر نیولې ما دوه لوټۍ به بیا واړولې سترګو نه اوښکې به دی د الله رسوله بس دی جي بس دی نور نه لامبم قسم دی زما څه مجال چې زه به لامبم محمد رسول الله به صادر نیولې ما ته نبی علیہ السلام جمله کې سخت جواب وویل جواب ته توجه شه ما ته نبی علیہ السلام حذافه یاد ساته چې څومره ما لامبلي دي دومره به تم لامبې ټول څوک سره سبحان الله وایي نبی علیہ السلام مبارک کې داسې احساس وي قسم دی ما لامبلم او ما به وایي ما لامبلم او په اوښ کې مې لامبل قسم دی نبی علیہ السلام مبارک کې داسې عشق مونږ وایو چې زمونږ د نبی علیہ السلام سره عشق دی ورنه چې د نبی علیہ السلام زمونږ د امت سره څومره عشق دی قسم دی که په مخ ته ځمکه دونه پیدا شي سلام علیکہ